أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. نانی درس کې به انشاءالله العزیز سورة انفال پارا نمبر 9 رکو نمبر 4-5 آیات نمبر 37 38 39 40 سلور آیاتونه چې نو هغه ویلې کېږي. 13 آیات کې چې نو هغه تیر شولو چې الله جل جلاله به دا کسان کافران والذین کفروا الی جهنم یحشرون دوی به الله پاک چې نو هغه جهنم ته راجمع کړي. اوس جهنم ته به الله پاک د څه لپاره راجمع کوي؟ نو دې آیات کې الله جل جلاله آیت نمبر 37 کې دا غي وجه ذکر کوي لیمیز الله الخبیث من الطیب، د دې لپاره چې الله رب العزت ناپاک د پاکونه چې دی نو هغه جدا کی ويجعل الخبيث بعضه على بعض او خبیث ناپاک بعضی د بعضو سره چې دی نو هغه یو ځای جمع کی فیرکمه جميعا دا ټول یو ډیرې د دې نه جوړ کی فیجعله فی جهنم او بیا دوی چې دی نو هغه جهنم ته وغورځوي. نو دغې لپاره الله پاک چې دی نو هغه جدا کوي. لکه څنګه چې دی نو هغه غزوه بدر کې وشولو چې کله چې نو هغه غزوه بدر وشوله نو د دغې غزوې په وخت کې او یا تنه کافران چې دی نو هغه مردار شول. بیا د دوی د مردارېدو نه وروستو حضور علیه الصلاة والسلام چې دی نو صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین ته حکم وکړلو د هغوی چې دی نو هغه دوی ټول راونیستلو او هلته بدر کې یو کوهی و شاړ وچ کوهی هغې کوهي دی چې دی نو هغه د خپې نه راښکودل او د یو بل د پاسه یې د هغې ته واچول. نو ځکه الله وایي او دې طرف ته چې کم اته چې نو 14 تنه صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین چې دی نو هغه شهیدان شوي ولو چې اته چې دی نو هغه د انصار مهاجرینو نه او شپږ چې دی نو هغه د انصارو نه ول. نو الله رب العزت پیغمبر وفرمایل د هغوی دپاره چې نو هغه یو قبر وکنلی شول او په هغې کې چې نو هغه ښکلي کېښودو شو. نو ځکه الله وایي د پاره د دې چې الله پاک ناپاکه د پاکونه چې دی نو هغه څه وکړي جدا کړي. دویم بعضې حضراتو چې نو هغه تفسیر کړی دی چې دلته چې نو هغه مراد د دې نه مال هم دی او دا د دنیا نظام دی بلکې اوس چې نظام سوره وکتلی شي نو دا ټول نظام په کشش باندې دی یو شی بل چې دی نو هغه ځان ته څه کوي راکاږي نو په دغې باندې چې دی نو هغه ټول نظام دی. نو الله رب العزت ویل لیمیز الله الخبیث من الطیب د پاره دی چې الله پاک ناپاک چې دی نو هغه د پاکو نه جدا کړي. ناپاک یو طرف ته کی او پاک چې دی نو هغه بل طرف ته کی. د دوی مال ناپاک کولو نو د ناپاک مال په خوړلو په وجه باندې دوی چې دی نو هغه ناپاکۍ د الله کوشچې نو سره کفر شرک طرف ته یې راښکودل او هغې ناپاکۍ هغې بد عملونو ان تر دې چې دوی چې دی نو هغه جهنم ته ورسولو. نو دې وجې نه په خپل خوراک کې په خپل څښاک کې په خپل ګټه کې د دې خبرې چې نو هغه خیال پکار دی ځکه چې مال څنګه وي نو د هغه شانتې بیا د هغې اثر وي. نو دوی سره ډېر مال خو هغه ډېر مال د دوی دپاره چې نو هغه څه شو باعث حسرت چې دی نو هغه وګرځېدو. صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین د هغوی لږ مال خو مال د هغوی طیب ولو پاک ولو پاکیزه او حلالو نو په اته تورو باندې چې دی نو الله پاک والا فتح چې نو هغه ورکړه او دوی په سوونو په تورو باندې چې دی نو الله پاک والا شکست ورکړلو. نو د دې وجې نه الله وایي چې خبیث ناپاکه چې دی نو هغه د پاک نه جدا کړي ځکه دا د عمل د هغې کشش وي. نیک عمل انسان کوي ښه خوراک حلال شي چې نو هغه استعمالوي د الله پاک چې نو هغه بیا د نور نیک عملونو توفیق ورکوي. بد عمل انسان کوي ناپاک حرام خوراک چې نو هغه استعمالوي نو د دغې په وجه باندې دا انسان بیا ګناه طرف ته چې نو هغه ځي. اولئک هم الخاسرون دا کسان چې نو هغه نقصان مندونکي دي تاوانیان دي. قل للذین کفروا ان ینتهوا یغفر لهم ما قد سلف
اوس په دې آیات کې الله جل جلاله دې د ترهیب او ترغیب دواړه ذکر کوي. ترهیب او ترغیب ورته دواړه دي. اول کې چې نو هغه ترغیب دی، ترغیب هغه الله پاک ورته هغه کسان ته وایه چې کم کسان کافران دي، ینتهو یغفر لهم ما قد سلف، که دوی چې دی نو هغه د خپل د کفر او شرک نه د دې نه واپس شول، د مسلمانانو ایذای رسانی نه واپس شول، د حضور د مخالفت نه واپس شولو، یغفر لهم ما قد سلف، نو دوی ته به د دوی تمام مخکې نه ګناهونه چې دی نو هغه به معاف شي. دوی ته به الله پاک د مخکینی تمام ګناهونو چې دی نو هغه به معافی اعلان الله پاک وکړي. ځکه حدیث مبارکه کې راځي ان الاسلام یهدم ما کان قبله، اسلام د خپل ځان نه چې د اسلام راوړل نه مخکې چې انسان سوره ګناه کړی دی نو د اسلام پر راوړلو سره دغه ټول ګناهونه چې نو هغه معاف کیږي. ان تر دې پورې چې نو حدیث کې راځي د داسې د ګناه نه پاک شي لکه د وس پیدا شولو. نو زدي وجنه الله وی یغفر لهم ما قد سلف وان يعودوا فقد مضت سنت الاولین. او دې کې چې نو هغه ترهیب دی زیارت نه نو هغه تعالی اوري او کچرته دی واپس شولو، یعنی دوی بیا د الله په انکار سره الله نه نو انکار کوي، مسلمانان ته ایذای رسانی کوي، د دین اسلام چې نو هغه مخالفت کوي. ان يعودوا که دوی خپل دغه اعمال قبیحه ته بیا واپس شول نو الله وی فقط مضت سنت الاولین، نو دوی چې نو هغه اولیدله تیر شوي د چې نو هغه حالات د مخکینی خلکو. مخکې به چې کم کافرانو هم دغه کار کوو هغوی سره مونږ څه چل کړی دی، څنګه سزا مو ولور کړي، څنګه عذاب کې چې نو هغه مې نیولي، یا وس دوی په خپل هم په بدر کې چې نو د هغې مشاهده وکړه. نو الله ته څه غټه خبره نه ده، الله ته چې نو هغه څه ګرانه نه دي. نو که دوی هم په د خپل ګناه برقرار پاتې شول او دغه شانتي کوي نو دوی سره به هم الله پاک دغه معاملو کې لکه څنګه چې د هغوی سره وکړه. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. اوس دې آیت کې الله جل جلاله د جهاد فلسفه ذکر کوي. جهاد چې نو هغه د ملک او د رقبې د پاره نه دی، ځکه د ملک او د رقبې د پاره چې نو هغه جهاد کول دا جهاد دی نه. او دغه شان جهاد دلته دوی چې نو هغه دا کم جهاد کوي نو دا د نام او د ناموس او د شهرت د پاره هم نه دی، بلکې دوی چې دا دغه شان بې سرو سامانې سره چې نو هغه د دوی مقابله وکړله نو جهاد د دې مقصود صرف او صرف یو دی چې هغه اعلی کلمت الله دی. اوس د دې مقصد نه هټ کر نور چې څومره هم چې نو هغه کیږي دې ته جهاد نشي ویلی، دې ته جنگ چې نو هغه ویلی کیږي. په دې باندې چې نو هغه د جهاد حکم نه لګي، د رقبې د پاره کوي، ملک د پاره کوي، زما ملک چې نو هغه غټ شي، زه چې نو هغه غټ سړی چې نو هغه جوړ شمه، نو د دې شزون د قوم او د عصبیت چې نو هغه په بنا باندې کوي نو دا جهاد نه دی. نو ځکه د آیات کې الله جل جلاله د جهاد چې نو هغه فلسفه وخوله، جهاد دا چې نو صرف او صرف د څه الهی کلمت الله د پاره کیږي، او د الهی کلمت الله کې چې کم خلق رکاوټ جوړیږي نو د هغوی د پاره دعوت دی، او که چېرته دعوت نه نو بیا د هغوی سره جهاد چې نو هغه حکم دی. لکه انسان چې نو هغه الیاذ بالله الله پناه چې کله انسان چې نو هغه باندې بیماری ولګي خطرناکه کینسر، نو لاول دی چې نو هغه کوشش کوي چې په دوای ګولو باندې د علاج وشي، خو چې کله په دوای ګولو باندې علاج نه کیږي نو بیا د ټول وجود د پاره یوې ګوتې خلک قرباني ورکوي دا کټ کوي. اوس څوک هم داسې نه وایي چې دا یوه ګوته چې نو هغه یې کټ کړه دا د زیاتې وکړو، بلکې ټول خلک وایي زه شکر دی ثابت وجود دی بد شو. نو بیا د داسې ناصور چې کله پیدا شي نو الله د هغې سره حکم بیا د جهاد کړی دی، دی بس ناصور دی، معاشرې د پاره هم دی، د دین د پاره هم دی، د اسلام د پاره هم دی، اهل دین د پاره هم دی. دا ناصور چې نو هغه ختم کړي لري که باقي معاشره چې نو هغه به پاک او صاف چې نو هغه پاتې شي. نو ځکه الله پاک د جهاد دغه فلسفه وښودله، وقاتلوهم حتی لا تکون فتنه، تاسو جهاد کوئ د دې سره قتال کوئ تر دې چې فتنه پاتې نشي، کفر پاتې نشي، ويكون الدين كله لله، او دین صرف یو د الله شي، یو د الله ځمکه ده، د الله قانون د الله نظام چې دی نو هغه پرې راشي. فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. اوس که د دغه دوران کې جهاد دوران کې ستا په ښودنې سره دوی چې نو هغه د دې کار نه منې شول، کفر او شرک نه واپس شولو، فإن الله بما يعملون بصير، الله د دوی عملونو باندې چې نو هغه خبردار دی، الله پاکي ګوري ویني. نو مسلمانان ته هم دا ترغیب دی چې بیا تاسو د دوی باطن مه لټوئ،
اسلام یې راوړلو بس اسلام چې دی نو هغه ظاهر شریعت چې نو هغه په ظاهرو کم لګئ ظاهر باندې دوی اسلام راوړو الله پاک ته چې نو هغه نیت او اخلاص هغه د الله سره معامله ده تاسو به سره بیا د مسلمان غونډه چې نو هغه سلوک او معامله کوئ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا بیا د اخرنی آیات کې آیت نمبر 40 کې الله بیا وی که چېرته دوی چې نو هغه روګرداني وکړله مخې واړولو فَاعْلَمُوا نو پوه شئ ان الله مولاکم پروا د دوی مساتئ الله رب العزت ستاسو چې نو هغه مولا دی الله رب العزت چې نو هغه ستاسو آقا دی الله ستاسو حامی او ناصر دی نو که دوی چې نو هغه واپس شي مخالفت باندې چې نو هغه راشي دا ټول چې نو هغه داسې طریقې کار اختیار کړي نو د دوی نه مرعوبه کېږئ مه یریږئ مه ځکه ستاسو سره الله دی او د دې سره الله نشته او د الله قوت او طاقت چې نو هغه غالب دی نو که دوی واپس ول نو فعلموا ان الله مولاکم نو پوه شئ الله ستاسو چې نو هغه ملګری دی نعم المولا و نعم النصير چې الله رب العزت بهترین آقا مولا ملګری دی و نعم النصير او ډیر خچ نو هغه مددگار دی او د هغه مدد یو کرشمه تاسو په بدر کې چې نو هغه ولیدل الله دې موږ ته صحیح په نصیب کړي لیمیز الله الخبیث د پاره د دې چې جدا کړي الله پاک ناپاک من الطیب د پاک نه ويجل الخبیث او چې نو یو ځکه کې دی ناپاک بعضه ځنې د دین الا بعضن پزنو بعض باندې فیرکمه او بیا دا ټول یو ځای ډېرې کې جمع اند دې ټول نه فیجعله او بیا غرزي فی جهنم په جهنم دوزخ کې اولئک دا کسان هم الخاسرون هم دی نقصان مندون کې دي قل او ورته پیغمبر للذین کسانو تکفروا چې کافران دي اینتهو کچری دوی منشي یغفر لهم نو بخنه بوشد دوی ما د هغه قد سلف چې کم تیر شوي دي مخکې کړي و ان يعودوا او کچری دوی واپس ول فقد مزت نو په تحقیق سره تیر شوي دي سنت الاولین طریقه حالات د مخکینی خلکو وقاتلوهم او جهاد کوي د دوی سره حتی تر دې لا تکون فتنه چې پاتې نشي فتنه کفر ويكون الدين او پاتې شي دین كله ټول لله د الله د پاره فإن انتهوا پس کچری دوی منشي فإن الله نو بشک الله پاک بما پاغ سيعملون چې دوی کوي بصیر لیدون کې دی ګوري وإن تولوا کچری دوی مخ وګرځولو فعلموا نو پوه شئ ان الله چې الله پاک مولاکم ستاسو مولا آقا ملګری دی نعم المولا ډیر ښه مرګره دی و نعم النصير او ډیر ښه مدد کوونکی دی